العالمین فرمائی چے مظلوم پچا ظلم شی داغ دعا اللہ پاک تریر تیز ور رسیگی دمرا زر دا مظلوم دا آہنا تیز اللہ تا رسیدون کی بلشے نشتا او دا دا مظلوم دا آہ چی اچت شی دا اوریدو دا پاسے کی خدای پاکو او اللہ تورسی او اللہ و تصوی دی مظلوم تا بندہ لأنصرنک ولو بعد حین کوم بدے مدد غم کوا پتا ظلمش مدد بدے کوم لکسات پس بکوم حکوم بے خامخا یو بادشاہ پہ اولا رتے ریدو زنگلو اوبوی دا علاقه دا بادشاہ خوخشوا اسنگی خوخشوا بس علتا که اعلانو که جدل تمالی یو رسٹ ہاؤس جوڑ کے یو دا دمی زیر علا جوڑ کے رسٹ ہاؤس آرامگار علا جوڑ کے دا کدل تخکول ابشارم دیو بم دی او خشتا زنگلم دیو خکولو اعلا مزیدار زیری دل تمالی یو محل جوڑ کے انجینیرانو تا دا محل نقشہ جوڑ کرلا دا بادشاہ محل خزدہ سے ورکوٹ محل نہیں غریر لوی محلی جوڑ کے لگیا دی محل باندې کار شروع شو چې محل باندې کار شروع شو او پسو کالو کې انجینیران او ګلکاران او ترکانان لګیا دي او محل د بادشاہ جوړیږي او چې څومره ځمکې دلته پیدا دي په بیا والے چې څوک زور کوي اونې ساته ځمکې دا علاقه ټول د بادشاہ شو نو بادشاہ له بیا څوک مخې لراتلی شي دا غونډه د بادشاہ کې د ځمکې قبضه دا ضبط شابه پکې محل جوړ کې خو دا چا ځمکه واخوا دی خو به کول یا به بدل ورکو یا به پیسې ورکول او فورا کورونه کله چا پکې وغم پکې روان شو ټول علاقه د بادشاہ محل شو قال مزیدا بادشاہ ته اطلاع شو چې محل تیار شي با ته وایي چې د افتتاح کوم موضوع په خپل ورشه ډیر ښه کله محل د بادشاہ تیار شو سو کال په لګیدل او دنه پکې هر قسمه مصنوعي سيزونه جوړ شو او بادشاہ سره د وزیرانو په خپل اسبانه سور شو او نن د محل افتتاح ده د محل افتتاح د بادشاہ خدا سړي لکه زموږ استاسو په شانته افتتاح ده وغیره دنیا خلق را غوښته چې د دنیا ډوړه تنظیمات شوي دي چې بادشاہ سنگ محل ته ورنږدې شو د محل په خله کې ورکوټه کچا کورو ودا سړي ودا یو بوډا ده هیڅ کې نشته چې د غریب ده دا ولې ولو بس محل خدای نه جوړ ته خدا غریب خپکیدو جړلې چې زه خو بیوسه ما بیکسه ما زما دا یو کور پکې معنا مروانه وې دا راته پرې دي نو زموږ به تر سوچ دا کوم دا خو زما په محل داغ دی محل خله کې دا کچا کوټو کچا کور فورا دروان کې الا باز داخلي ګم دې محل ته دا کور ورکې دا بادشاہ حکم بس فورا نوکران انخشو بوڑای تای بوڑای وی زبسکم روزوی قص اخلاص دا نو خو پریخه وی و بادشاہ داخلی کی نا والا انتظامات شوی دی ټول فوج راغلی ټول وزیران راغلی دی بارنا ملمان راغلی دی و بادشاہ ادر کرده دی چه دا محل زما پده رکوٹی کور بانده بدنوم اخکاری خن اخکاری نو بادشاہ وی نه داخلی کم ترسو چه دا کور نیروان شوی بوڑای دانگا بس گیا شو پی خلقو کوری والا ورزو بڑے ویلو چې خدای بادشاہ تبا کی دا خیرن کولی شو بڑے دام ویلو چې خدای بادشاہ ظالم دی راوی نس بڑے دام ویلو چې یا الله ما سره خو ظلم مشدا ظالم غر کړي برباد کړي تبا کا بادشاہ تی والا لیکن د بڑے د کور نه او ته الله تعالی سوچت وی یا الله کزه کمزور ابن ته زور اوري کنه دې ټکی تاسو ګور الله کزه کمزور نه ته زور اوري اللہ کذا بیوسه ما نو تخو اللہ بیوسه نی اللہ کذا ما طاقت نشتا نو اللہ تخو طاقت والے اللہ کذا بادشاہ لجواب نشم ورکولے نو تخو ورکولے شی اگا زور دی سشو اوہو طاقت دی سشو انصاف دی سشو ازور دی سشو اللہ طاقت دی سشو کذا کمزوری تخو زوروری کن اللہ زبسکو ما نو بادشاہ ټوله بادشاہ هم دا خلکو کورونه امراد کړ او زما غریب دا یو کور استا په خدایا کې پروردگارا هغه هم خلاص شو واچل طریقه به دعا کې الله نه بګیلی نه کې بعض خلک د الله نه ګیلی شروع کی ګیله ګناه ده خو الله تقبل زور ور یاد کا رسول الله مبارکم چې دعاګانې کړې د الله صفاتونه الله ته پیش کړې دي اللهم انی اسالک بصفاتک الحسنى الله ستا په خپل صفاتونو ستانه سوال کوم
بأنك الله لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. الله صفات لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعا دیتا ہوئی چی رزق والا یا اللہ ترزاق اللہ روزی رسان خدایا غلستا پلاس کے در رزق ستا پلاس کہت او زستا بندیم خدای مالا روزی راکا تاسی بہوئے اللہ زخو مظلومیم پا دا سر ظلم کئی اللہ ددن استا طاقت زیاد تی پروردگارا تاسی بہوئے بات اللہ تور بخی کا زخو مسکین ما فقیر ما خو اللہ تخو مسکین و فقیر نے اثر خو اللہ ارسشتا انتم الفقراء واللہ هو الغنی تاسو ټول محتاج ہے خو اللہ چاہتا محتاج ہے نہ دے اللہ صفات دا اللہ تور مخی کا بڑے سوئی اللہ زخو کمزوریم تخو زورور کمزور نے زخو بے وسم اللہ تخو بے وسن زما کو طاقت نشتا اللہ ستا خوشتا دی ظالم کی زما دا ټول وطن ونی و خپل محل جوړ کړي ظالم په دې سکه اوسېږم پکې نه رس هاوس ته خلق کله کله سیل راځي زما خود سویل خدایا کې الله دا یو کوټه زما سکم پروردگار چې دا ما کور روانو ستا زور څه شو هغه انصاف ستا زور د بوډه الله تعالی ورته کړی دی او بادشاہ ته اطلاع وشوه وی راځه هغه د بوډه کور روان کو خورې ختم لري کړی هغه ستا په محل چې کوم داغ او مخه نه خشته نه وه امو لري کړه راځه بادشاہ اسروان شو فوج پولیس سکټیان ډایرکټران ورسره دي خو چې د محل ګیټ ته ورسېد ملک الموت راغی او په دا مړی ولا ګوته کې خو د سیده وسته خلی پستر گمونلید وردن نم نشو تو دا مظلوم دا خیرون بزان ساتے رسول اللہ مبارک بخفل فرمایو ادق دعوت المظلوم ظلم مظلوم خیرون زان ساتل سا ظلم مکاوا کہ ظلم دیو کدا مظلوم خیرے کئی فإنه ليس بينه وبين دعوته حجاب دا دعو دا اللہ بینه دا خدا ورد دا دعا میانس کے پردہ نشتا مظلوم خدا اللہ بندہ دے کنا نو کو دنیا کی سوک نشتا نو اللہ خوشتا کنا ذکر لکلے و سوچو کم بعد وقت انسان دشپی یا دروازے لگدا سے محتاج شی خپشی نظیم شکر دے اللہ چے زمونتے مستری شو من اوگی شو من نار شو من گناہو کو من بیماران شو نو چے اللہ تا تا خوچا گا وکر او بل چاہتے نا وہ شکر دے چھے من شرک نہ کرو من تعالی شریک نہ منو اللہ تا و یو گنو بس دا مو ایمان دے چھے تکلیف راوستن کمتے لری کون کمتے غریبی راوستن کمتے جوڑے ورکون کمتے چھے تجالا بچی ورنکے پروردگارا سوک نشی ورکولے چھے تجالا عزت ورنکے پروردگارا سوک نشی ورکولے چھے تجالا ڈوڑے ورنکے قسم پا خدای کسوکے والے ورکی من شرک نکو تاثرہ نستا ذات کی دویم خدای نمانو نستا صفات بل چالا ورکو نچے تکم کارو نکے اللہ فعال نو اغا کارم بسوک نشی کوئے تو سمجھ سر دعا لال بادشاہ محل پستر گو بنلی دا او پاگا استا پاسا تی سووتلا دا اغی بوڑے خدای پاک تو رسید پس کنڈو نکی والا مددم وہاں چل گوالی دعائے و طریقہ گوارے پاگا طریقہ بانے تا اللہ تا سوالو کا اللہ راضی کا او اللہ نا او غوارا نو بیا با خدای پاک پورا کئی بیا با خدای در کئی نو زکریا علیہ السلام ناممکنہ کے سوال کرے دے اللہ بچے ور کرے دے او یونس علیہ السلام دا کب گیڑے تا دینا ہوتے دے قوم تے دعوت و تبلیغ کو قوم او نمانا او چې څنګه قوم نه روته نو قوم ته وی پتا سو بازاب راځي درې ورځې به مخونه زیړي بیا به درې ورځې مخونه سره شي بیا به درې ورځې مخونه تور شي او په لسمه ورځ بازاب راځي زه زمونه منم بازاب راځي
چې روته هغه درې ورځې چې په هغوی عذاب راغی قوم یې راغی والله ته چغې جوړې کړې نو څه کوې ورسره قوم یې ووایي چې زمونږ مخونه خو زیړ شو هلی یونس ګوره دی ګرځېدل یونس علیه السلام پسې نشتاوته دی هغه ته خو الله نښې ښولې وې دی چغې وه یونس 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 هغه پیغمبر راولی شاوي بس وخت مه ضایع کوئ هغه نه مونئ خو هغه چې څه ویلي دي په هغه عمل وکړئ وی څه ویلي دي وی هغه وایي چې الله ته وجاړئ بس او الله یو منئ بس شرک نه توبه کې الله یو منئ خدای ته وجاړئ او چغې ووایي دا مونږ د یونس ته اورېدلي چې خدای پاک دعا قبلوي وقال ربکم ادعوني قرآن کې الله وی استجب لکم ما نه غواړئ د قبلو او چې کم سړی هغه الله نه وغواړي نو بس خدای پاک د خدای رحمتونه بس لکه باران غوندې در باندې بیا راځي هله شا به وغواړئ به ټول راووتل چغې شوې خدای ته او داسې چغې جوړې کړې سم چل یې وکړه هوښیارانو چې بچي یې د میندو نه جدا کړل نو بچو مور پسې چغې والې او څاروي د بچو نه جدا کړل او بچي د څارو نه نو څارو بچو پسې چغې والې او بچو څارو پسې چغې والې او دی خدای ته چغې والې یو جلا شو یو انګولا شو یو چغې شوې چغې شوې چغې شوې دا خدای ټول کم بلا پلک خلقو تقریبا خدای ته یو شان چغې راوالې دي یو غونډ روتلی میدان ته بادشاه هم روتلی وزیران هم روتلی څاروي او بچي او بل پسې چغې ماشومان میندو پسې چغې او دوی خدای ته چغې کړي چې خدایه بس هغه یونس خو مونږ له لال مونږ معافي غواړو خدایه مونږ هغه ستا پیغمبر والې ټاکولی دی مونږ معافي غواړو الله خدای مونږ پیغمبر بېعزتي کړې ده مونږ معافي غواړو پیغمبر نه مونږ عذاب راغی او الله څه وایي وایي چې عذاب راولم بیا نه لر کوم صرف د یونس د قوم نه راغلی عذاب ما لر کړی شریف کې الله تعالی فرمایي کلم چې په یو قوم عذاب راغلی دی بیا ته نه دی اخوا شوی الا قوم یونس صرف د یونس قوم باندې راغلی عذاب ما لرې کو ته څه مې لرې کو ته جړه په چغو اجلل 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 چغې والے راغلی عذاب لرې شو ختم څومره نن په تکالیفو کې مبتلا یو څومره خلق په پریشانو کې مبتلا دي وګر خبر دی په مونږ کې مونږ خدای ته جاړو نه لوی ده په مونږ کې مونږ خدای ته ونه درېږو کبر دی په مونږ کې کبر ان الذين يستكبرون عن عبادتي دعا عبادت ته او چې نیکه تکبر جنې راته نفل رسول الله مبارک ته چل خولې دې کړ او دسو کا خولې او دس اعلی مزیدار د سنت مطابق ودرېږه یو دوه رکعاته نفل الله ته وکړه او ځان جړولی که جړا نه درځي او بیا الله ته سوال وکړه او وجاړه او که نه درته نو فتباکو ځان جړغونې کې او رسول الله ته اوچت کې پیغمبر ویلي دی او ته نه یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب چغې وایه ای زما ربه ای زما ربه او ځان ښه محتاجه که چې الله زه ډېر محتاج یم او الله د هر څه مالک دی دعا قبلوي که نه قبلوي او یو شی دی ارامونه به ځان ساتي ارامونه به ځان ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی ځان به ساتي که ارام کې به نه قبلېږي حدیث رسول الله مبارک دی ځان پې پوه کا الرجل یطیل السفر یو سړی دی مسافر دی اوږد سفر دی دا اوس خو د جد او دا سفرونه دي هغه پیاده سفر وي او د مسافر دعا قبلېږي نو الرجل یطیل السفر اشعث اغبر ببر سر دی او دوړې پیلوتی دي سفر موږد دی ببر سر دی او دوړې پیلوتی دي او یمد یدیه الی السماء اسمان ته لاسونه اوچت کړل مسافر هم دی سرم ببر دوړې پیلوتی دي په تکلیف کې دی مسافر دعا قبلې یمد یدیه الی السماء اسمان ته لاسونه اوچت کړي او سوي یا رب یا رب یا رب اے رب ومطعمه حرام خوراک حرام دی ومشربه حرام او به حرام دی بسه حرام وغذي بالحرام ارس حرام ډوډۍ حرامه او به حرامي جامه حرامه او که چا سره خوري د چا دعوت تلالام حرام که چا ول هدیه راوړه ډالۍ راوړه هغه حرام فانا یستجاب له د دعا به څنګه قبلېږي نه قبلېږي ته پاکه که د حرامونه خوراک حلال
کا اوبه حلال کا جامه حلال کا حرام خور بیا نه قبلی چغې وی خلک یا الله یا الله یا الله آداب ساته آداب خیال ساته حرام مکوه او نن دنیا په حرامو کې مبتلا ده حرام یوازې دې ته نه وی چې تا پردې کندرو کو مال دې یوړو حرام دې ته یوازې نه وی چې پردې پیسې در باندې پوری دی نه ورکې تم وی خپل مال بزان حرام کې خپل مال ټماټر د شویری غټ په پاسه کې وړل لاندې کې او دا غټ په نرخه خرڅه ولا دې شوی دا او پاغه غاڼه کې پاغه ګوله کې رنگ کاټونه چې خې سپینه او چینی پکې ګاړه ته حرام نه وي چې پر دې جیب دی وو او غلا دې ته وکړه دام حرام دي چې خپل مال کې دوکا کې خلکو سره او 2 نمبر شي دا 1 نمبر په نر خرڅه دام دوکا ده او په وزن کې کم شي ورکول دام دوکا ده دام ظلم دی او زمیدار دیم دا نه وای چې زخما خپل فصل کړلې دي او ما خوري رضا تخواري ور سره کړی دا او ما خدای نه خواله استرا نه کتا 15 منټم پر دې او بغلا کړی دام حرام شو تلس منټم پر دې او بغلا کړی دا حرام کړه وزن ساتي دعا به قبليږي خو حرامونه وزن ساتي نو د یونس علی السلام قوم راوته والله ته چې جوړ کړی او قرآن شریف کې الله فرمایي چې راغلی عذاب ته خدای لري کو دا دعا شو او یونس علیہ السلام چې څنګه ولار دی هغه خو الله سره تیر چې قوم باندې عذاب راغلی تباشوي وي یو شپونکی را روانو د نینوا نه د علاقې ته نینوا وي شپونکی ته تاسو کې د نینوا د خلکو څه حال دی ویل خو ویل څنګه خو تکلر आले نو تاسو رااله څنګه خدي او هو زبردست خوشحالي ده بس دلته کې یو بوډي یونس علی السلام ورکه خفغان واچو لکه د قوم یا عادت او چې دروغجن به وجه اوس وکړه دی لا ور لما ندی خو ما نه پری دی ما تمام دقه وای چې تا خو چې عذاب راځي الله سوځي خو تیرې چې عذاب قرانه غي او دغه چې برابر دی کوڅ به بلکې نو بس د الله سره مشوره او نکړه لګونه نه کړي او په کار دا و چې دلته کې الله سره مشوره کړي وي نه روان شو کیشته دا وخت ګناه نه ده لیکن بیا هم د پیغمبر لوی شان دار چې په هر کار کې او کار کوي نو الله سره به مشوره کوي نو الله سره مشوره ونکړه نو کیشته ته وخت نو چې کیشته ته څنګه او خطا نو کیشته روانه و دغه شروع کړل سوته وي پس خلکو چې کړي کیشته غر کېږي نو قانون بداغي سو چې کیشته با کله دا چل شروع کو نو بیا به تاسو کو چې څوک پکې داسې غلام شته چې د مولانا تختیدلی که یو غلام د مولانا تقدیدلی شابه ځان خای نو هغه دریاب ته ورلو کیسته بټک شو دا من عجائب التقدیرات دي نو आवाज یو که سوق دي داسې چې د مولانا تقدیدلی غلام دی یو په کې ورغردو خو جنور خو بچ شي کنه یونس علیه السلام یې زه او نه ته ورل نیکس حضرت نه بل سوق چاغه ګونه کوي زېما وینا نه تنه ته هم ته معلوم دا الله نه تقدیدلی مکره ما الله سره مشوره نه کړې بهر کې دریاب ته ورغول شو او چې څنګه دریاب ته ورغول چې په دریاب کې کبو هغه خلوچه تکړه الله مقرر کړو دي الواقع تر تفل تقمه الحوت وهو مولي والله کب ته وی چې دې ما ستاره لپاره خوراک نه مقرر کړی ګل چې ورکه چکر په دریابونو کې چکر ورکاو د سمندر دریاب کې او یو خواطاویږي او بل خواطاویږي د ټولو دریابونو چکر په لګاو او بیا د دریاب ویخته ورساو التد الله د عرش فرشته الله تو یا الله یو आवाज راځي خود ډیر تل نزز مکه نه روان دي الیه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح ان اوازونه دا ارسل الله ترسيږي یو आवाज را ني او ډیر د ځمکه د وی خدا سي د لکه چې چا باندې ظلم شوی دا سي د لکه چې څوک چاره نیولي په مړی ورل جوړ کړي ذکر ففریات سره تا یاد یو आवाज راځي الله دا څوک دی وی او دا زما یو بنده دی یونس بلې او دا کب ګیره کې مګر کړي او د دریاب په تیارو کې او دی وخت کې کب د دریاب په ویخ کې په توره خټه باندې پروت دی
او زما دی بندا د کپ په ګیړه کې د کپ په میدا یا په جګر باندې سر لګولې د ما ته چغې وي فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تیارو کې دنه الله ته چغې وانه یو د کپ د خېټې تیار ده یو د دریاب تیار ده یو د شپې تیار ده یا نور تیارې دي او الله ته چغې او هم وي اني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله کتا زه دې کپ ترا وستم نو تا ظلم نه وکړې ته ظالم نه الله ما غلطی کړې ده چې ما تاسو سره مشوره وکړو زنانه غي ویخ کې فرشته الله ته الله معاف کا دا خوستا پیغمبر دې پروردگار معاف شي کا وی بخا الله ته چغې وي نو الله کب ته و چې اوچت شو د دریاب غاړه راغوي الټه کا نو دې دریاب په غاړه الټه کا نو رب العالمین څه فرمایي فلولا انه كان من المسبحين ففي بطنه الى يوم يبعثون دا کپ په ګیره کې زما تسبیح نه وي نو امیش